الزور اور نظارہ دیرین زمانے کو دکا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے دی بت نظر را خود و دی آغا نظارہ دا خلافات دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم نظام حیات دین روڑے دا اللہ آغا چے کم نے خلق دا آغا نظارہ و خواہد دا ضرورت دے اس کا دیوا نو دا لکا دیوا کی لا یشہدون الزورا دے دا دروغ و جھوٹ پخوا کی دا غیرت دا حمیت دے چے التا اساری گیم نا با غزیبان اخبر حاضریم نقواری او مخی وی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کل چه داسی کب پیخشوا یو خبر رالا چه لغو دا نه دنیا سپیده دا او نه دا آخرت دا او چرد باغی بانی ورغی لکه روان دی پدارا که یو سڑے سے کیر تباشا جوڑا کری او ٹھولو لڑیو دیمو سر او دری دو اکثر دا کم دا لوبیوں بیچے دا کئی مداریان چیو یوڑے کو سمات بجنگو دا بکو او خلق بلار دے او مولی سے موتا ادھر کی چیورے کا دا بکی اگرو نوینا داس ویسا مرگو باللغو مرگو کرا مومن دیتا نو ادھر کی اگر سر دونوں ٹیم نہیں پوزل چی پدے کی وقت دا کی دیش کے دا سے اتفاقان ورلو یو ستاش کی لگے رہے لکا نور سے جواری سے لڈو مڈو لگو رہے او دے او باغی ورلو او دے مسرکی ندا نکے مرو کراما دیر دیکھا اندیکھا شو اللہ جو تیرا ویست کی تیر شی دا دا مومن صفت ہے اللہ وی چھ زمان مومن در سیوی دسر فضول ٹیم پاسی نوی او دا بل مخی آیات چھ دینو آغا دیر زیاد اہم دیو دی بانی دیر زیاد بور کول پاڑی چھ دا زمان دا پارا لوے ہدایت تے پدی کی او سوئی وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا او دا مومن چکم دے دت چکل زمان آیاتون یاد کرشی پائی و یاد گرن ور کرشی نو دے کون اور رن نپاسی دے کون اور رن کی گنا سا مطلب دے چھ دے غور سر خبر آوری اور دے زان کوئی کیا کیوں کیسے دا دری خبری دی دا دین والے سر ہر دے کہ دے بان چے سڑے زان کوئی کی چہرہ دا شرک دے کم گوستا ہوئی چہرہ دا انسان اتباع خواہشات شرک دے نو دی کہ خپل سوال چھ بھئی دا سشر چھ بدے سڑے پوشی بیا دا ولی دے دا خامخا شرک دے سنگ دے دلیل سے دے بیا درم خلو دین بسنگ ہوئی دا دری خبری دی او قرآن سڑے و خیارئی چھ دا ہر خبری کیا کیوں کیسے تبدا مومن رسائی زان نو دل تداوی چھ دا مومن کلا خبر ووری آیتنا ووری نو دے کیا کیوں کیسے معلوم ہے او گورا دلیل چی کم دے دا نا چی اندر تقریب بچی چا مشرانی لی بزرگاولی و زبا صاحب پاسزا دا سے کسی دا مومن کا تکی نیوی گورا قرآن ام چی کم دے اگر دلیل پیش کئی او واریم دلیل لکہ دا آیت تاسو بیا بیا او رئی وی قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبانی اوہ وطا چھ گورے زتاست دعوت در کون دا اللہ دین تا توحید تا دا وقت شرک کفر بارک تاست تر خبر قرآن کئی اوہ وطا چھ دا تاست پیش کئی پس پا دلیل بانی وجہ البصیرہ پا دلائلو بانی چھ دا شردا سے دے او یواز زنا زمان مرگری ما سر دا سی دی اور دی پس یو آیات دے دغزے نوٹ کئی آخوا نوئی خلق دیدی پوری ہوئی سبحان اللہ وما انا من المشرکین اور اللہ پاک دے زد مشرکان رہندہ کم شرکل دیا دے دا دغ بی دلیل اور بی ثبوت چاہ پس روان شوئے دا حق تو خودے دے چتا تا پتہ ہو لگے دا کتاب دا اللہ حق تے پیغمبر حق تے کتاب حق تے اور دی کتاب کے دا خبر رالا اور دا تا یقین لگے چھ پیغمبر سسن دا خبر دا سے دا نو دا دا حق تے چاہو بھی بس آگئی بستر کے پڑھنے کو دا لیکن دا غیر دی خواہ دا ما خبر ہے یا دا بل خبر ہے دا ہر چاہ چیوی آخا بچی کم دے نو گوری دیکھا قرآن پاک کے ہوئی کنا ایتونی بی کتابن قبل هذا دا دی روڑی کسد دی کتاب نا مخ کسی او اثارتن من علم او یا سروایت دا علم دلیل جا سرائی ان کنتم صادقین کچھ رشتی نیوے قرآن سونا پاکا خبر گئی چھ دلیل لوڑی نو قرآن دلیل بانے خبرم گئی او دلیل واریم او گورا کافرم دلیل واری آگئیم دا رکھ گئی نو دا غٹ مصیبت دے چھ تا اندازہ اولگی دا چھ دا خبر دا سے شوا او بیا دا غیر تا تحقیق لکے نو دا قرآن دے واری دو نو سمم و عمیانا شن دا سمم و عمیانا کی دلیلی پکار دکا دا با تحقیق تا کوشش تا کے بدار سے
نو دې کې د مؤمن دا خبره کوي چې مؤمن اندر تقلید نه کوي، هغه دا کیا کیوں کیسے معلوم وي، هغه صم و عمیانه نه دی چې بس ځان ګونګې او بس یا ړونګي، نو داسې نه کوي، بلکې هغه ته دا پته ده چې دا خالصه بندګي انفرادي او اجتماعي کامیابی په پوره دین کې ده، جزوي دین کې نشته. نو چې تا ته پته ولګي چې زما دا خبره جزوي ده او دا نیمګړې ده، نو بیا به خامخا دا اوس تحقیق پکاري چې وایي دا څنګه چل دی. دغه قرآن کوي من یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، یو سړي د غیر الله دین صرف خواهشي نو د هغه شی نه قبلېږي. سوره عمران دی. نو چې هغه نه قبلېږي نو په مونږ باندې خو د پاسه نافظ دی، خواهش نه چې مونږ باندې د غیر الله دین نافظ دی نو مونږ سالي. نو دا مومن چې دا خبرې واوري نو دا بیا کیا کیوں کیسے معلوموي او عمل ته تیارېږي. د داسې انسان چېرې داسې مومن چې هغه انده پړندو کې نه ځي، هغه حق تلاش کې دی او هغه معلومول کوي، د داسې مومن ذکر چې کوم دی سوره زمر کې وایي چېرې دې د دغه طاغوت حصه نه جوړېږي چې هغه سره لاړ شي کینې ویل دې کې خدمت کې او د هغه د نظام حصه جوړه شي او د خلکو جذباتو سره او د خلکو عقیدو سره بیا لوبې شروع کړي. داسې ګوري داسې کوي داسې ګوره دا خبره اوس ښکاره شي دلته وی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. دا مومن زما داسې مومنان دي، دا کسان دي چې دا د طاغوت نه اعراض کوي، د هغې د بندګۍ غلامۍ نه ځان چې دی نو ساتي او څه کوي. نو فبشر عباد زما ان یعبدوها چې د هغه بندګۍ وانابوا الی الله او الله ته راګرځي، د الله بندګۍ ته راځي. فبشر عباد داسې بندګانو ته زیری ورکړه او فبشر عباد زیری ورکړه لهم البشرا او دوی دپاره ډېرې زیری او خوشحالیانې دغه دي. او دا د دوی کوم کردار و چې دې ته رسول چې الله وله زیری ورکړو د هغې یو صفت یادوي او هغه د دې صمم و عمیانه سره بل د هغې مفهوم دی. بس هسې وایي دا الذین یتبعون قولا یتبعون دا کسان دي چې دی کله یستمعون القولا استماع دی کې دا تی چې راشي کوم خلک په ګرامر پوهېږي نو بڑے اهتمام سے کسی چیز کو سننا دا سما بسې مې اورېدلي خو استماع دا ډېر غور او فکر سره توجه سره چې دا څه ویلی کېږي. نو وایي والذین استمعوا قولا دا چې کوم دی نو ډېر په اهتمام سره خبره اوري فیتبعون احسنه او ډېر په ښه طریقه د دې خبرې ښې طریقې یا په د دې ښې خبرې په ایون طریقه باندې دا اتباع کوي. اولئک الذین هداهم الله دا کس ته وپېژنئ چې دا ته الله هدایت کوي او اولئک هم اولو الالباب او دا دي عقلمن هوښیار خلک دا دي. یعنی مطلب دا دی چې دا یو غور سره خبره اوري، غوږونه صحیح کار اخلي او سترګونه صحیح کار اخلي، صم عمیانه نه دی او بیا چې کوم دی نو کیا کیوں کیسے معلوموي او بیا د هغې مخکې کار په هغې عمل شروع کوي. دا عقلمن انسان دی الله دې ته ووایي. دوستانو دا زموږ دا دې کې دا ښیي چې مومن چې کوم دی هغه د کتاب دا حق ادا کوي. ګورئ د قرآن غټ حق دا دی چې د دې حرامو ته حرام وي او د دې حلالو ته حلال وي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما آمن بالقرآن من استحل محرمه. د دې سړي په قرآن بالکل ایمان نشته چې هغه کوم شی قرآن کې حرام کړی دی او هغه د حرام نه کوم شی هغه حلال کړی دی او د حلال نه کو. دا د قرآن صرف تلاوت دی کوي، حفظ مغان څه وایي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا جاری کړه خو دې کې فتوا لګي نه، حقیقت الله ته باندې د حقیقي ایمان سره تعلق دی. خو خبرداری دی چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي قانوني دا چې دا نه منم نو دا قانوني خبره شوه. خو دا چې اصل کې داسې چې قرآن یو حکم دی او هغه سړی داسې کوي نو دا نه. نو دې دپاره دا مومن ته وایي دی مومن په دې پوهي چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دا د قرآن دا حق دی، دا قرآن د برکت کتاب دی او دا زموږ سبق هم دا تبارک الذی دې نه شروع شوی دی. نو په دې باندې برکت کتاب دی. خدا د چا دپاره چې د هغې کې تدبر وکړي او د هغې نه نصیحت واخلي، دا د قرآن حق دی. دې نه ړوند او کوڼ کېدل په دې باندې نه دي پکار.
نو کوم خلکو چې د دې حق ادا کړی دی نو د هغې الله تبارک وتعالی هدایت هغوی ته کوي خو چې کومو خلکو دې نه اعراض کړی دی نو ګوره د هغې سخت عذابونه بیانوي سوره بني اسرائیل کې وایي فمن کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی که دلته د دې قرآن نه څوک ړوند پاتې شو دی به آخرت کې ړوند پاتې شي او ګوره دا سورة طه کې هدایت بیا ویل کېږي مشهور دا کوي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتني اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى مطلب دا دی چې چا د دې قرآن نه زما مخ واړو الله وایي نو زه به د ژوند او لنډ ژوند چې دی معیشت په دنیا کې خراب کړم لنډ تنګ به کړي دا اوس ګوره موږ ته سزا ملاویږي لګیا دی کوم ځای چې کیپیټالیزم دی سرمایه‌داره نظام دی هلته د سر ارزاني راتېر شي هغې کې سود میلاو دی هغه نشته دا به خامخا معیشت دغسې رواني نور هم خرابېږي نو الله وایي چې داسې شي نو زه به دی روزګار هر څه به ډېر او لنډ تنګ وي او ګزاره به نه کېږي مصیبت کې به نښتی او دا د دنیا سزا ده او په آخرت کې به دی کې ونحشره یوم القیامة اعمی په ورځ د قیامت به دی ړوند راپاڅو دی به چغې کړي چې قال رب لمن حشرتني اعمی ای ربا وقد كنت بصیرا یا الله زما خو غټې غټې سترګې وي ما بار څه لیدل او زه تا ړوند ولې راپاڅولم الله به ورته وایي چې او ټیک ده ستا سترګې وي که زارې بلکل داسې وي خو زما آیاتونه راغلي قرآن او تا په هغې باندې ځان نه پوه کړی ثواب دپاره تا خو اورېده خو تا کوشش نه کوو چې په دې ځان پوه کړمه نو ته د دې نه ړوند پاتې شوی نو ته موږ دغسې پرېښوي دغسې سوره کاف کې وایي وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا موږ به په دغه ورځ دا جهنم دې کافرانو ته وښایو داسې دا ستاسو ځای دی ګورئ بلیږي لګیا دی او دا څه جرم یې کړی دی الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکري دا هغه کسان دي چې زما د قرآن نه د سترګې یعنې لاندې په پردو کې وي دوی زما په دې قرآن ځان نه پوهېږي دا آیاتونه د ځمکې او د اسمان دا یې نه لیدل آیات قرآني نه کتل دا یې دي نو دا چې کوم دی وکانو لا یستطیعون السمع او د دوی وس هم نه کېدو چې اورېدلی وي ګوره سورې ملک وایي لو کانو کاش چې لو کنا نسمعو او نعقلو مولوي صاحب په سورې ملک په لومبي رکعت کې وویلو نو هغې کې دا دی چې چاته تبارک الذي یادوي نو دغه تبارک الذي کوي لو کنا نسمعو او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر کاش مونږ اورېدلی وی او ځان مو پرې کړی وی نو نن به مونږ په دې مصیبت کې نه وی نو دوستانو دې کې وایي چې وایذا څه وایي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا کله چې دوی د الله تعالی آیاتونه دې ته یاد شي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا دوی ته چې راشي دې مومنت نو دې ځان پړونکی نه دې ځان چې دی نو کونکی نه دې کیا کیم کیسې معلوموي تحقیق کوي ځان پوهوي نو دوستانو د دې خبرې نه چور څه شو چې مونږ هم دغسې یو څونه وخت مونږ دلته یو تقریبا 8-9 میاشتې وشوې خبرې کېږي نو دا به یو کس لګیا نور بیا اوري دا د ټولو ذمهداري ده نو دا اوس ګورئ حجت تمام شوی دی تفسیرونه میلاویږي دا دومره اسان کار دی مونږ او تاسو یو شی دې کې څه دغه نشته خو دلچسپي غواړي تفسیر په انټرنیټ هم شته په بازارونو کې شته او راوړئ او ځان له د خپل 24 ګنټو کې 10 منټه صرف تاسو اول وباسئ زیات نه 10 منټه او هغې کې 15-16 آیتونه څونه تفسیر سره کتی شي ګورو دا ځان باندې لازم کوي او چې ګوره یو 2 میاشتې تېرېږي که نه نو بیا ته اندازه واله چې هغه تا شروع کړی نو هغې څه کیفیت او تا ته څونه معلومات راغل نو دا ګورې دا چې خپل ژوند کې موږ شامل کړو دا خبره نو که مر رالو نو مر خو ته ګوره الله تعالی هېڅ کمی نه راځي که دا ټول خلک شیطانان شي که نه دونه بدکاره شي او که دا ټول خلک تقوادار او نیکان شي چې تر دې ابوبکر صدیق غونته کې تقوادار شي هم د خدای په خدای کې سفر نه راځي هم محتاج نه دی خو موږ محتاج یو که چېرې موږ دا شروع کړو دې کې مرګ راغی او لاړو نو ګوره الله تعالی هغه لږ عمل په دې ته کې چې تا خو شروع کړی و بس توبه قبوله شوه اوس عمل شروع کړو
نو دا ده چې نن دا کوشش وکړئ چې یو خو دې خبره باندې ځان پوهوئ چې دا کومه خبره ده شرک او کفر او شرک ګورئ شی نه قبلېږي. اوس دې وخت کې موږ تاسو ته دا خبره قرآن وویله چې اجتماعي شرک او زور دا دی او موږ ټول په دې کې نښتي یو. د دې نه به څه کیا کوم کیسه څنګه دی دا به ځان پوهول غواړي. نو الله تبارک وتعالی دې مال او تاسو له په دې باندې د پوهې او د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زمونږ دا شپې ورځ د قرآن سره تیرول توفیق راکړي. او یا دا دعا وکړئ چې الله مونږ کوم قرآن مونږ یعنی دې راته یاد کړي، کوم زمونږ علم کې راته موږ ته علم راکړي. یا الله دا قرآن د دې تلاوت د شپې او د ورځې زمونږ نصیب کړي. یا رب العالمین دا قرآن رڼا وګرځوي زمونږ دپاره د دنیا او د آخرت او د قبر. یا الله مونږ باندې رحم او فضل وکړي. یا الله مونږ د دې طاغوت د بندګۍ نه خلاص کړي. یا الله مونږ خپل خالص بندګۍ کې واخلي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.